من رحیم شکریہ شاہ بھائی دا اصل کې امن مارچ شو انا پس کم صورتحال چی په حقیقت کې امن مارچ خو خلکو د امن د پر یو وختنه وا او الحمدلله خیبر خلکو ډیره ښه نمایندګي وکړه او په ښه طریقه باندې خپل حق وغوښته. یو کامیاب امن مارچ چې واقعي موږ په نورو اضلاعو کې لاندې په صوبه کې هم خلکو چې نظر لرلو ښه اپریشیټ کړی دی نو خلکو بیا یو ځل شکریہ. واقعي اوس صورتحال داسې چې دا ډېر د امتحان دی او مضبوطو اعصابو سره مقابله کول غواړي. امن مارچ کم پلان ډیزاین شوی و د لوکې د امن د خروپېدو پر اپا کې یو رکاوټ او یو خلل و چې ته چا پلان او چا منصوبه ډسټرب کوي لازمي خبره رو په مختلفو طرفونو نه مسالې جوړېږي او یو دستر کور دا کېږي چې پبلک کې په عوامو کې لږ داسې اپرا تفریح پیدا شي چې د تحریک نه او د قدم نه خلکو ظلم مور کی خبره د اپریشن او هلې ځلې دي د ای ډي پی زر وخت کوي کا دلته مسالې جوړې دي په یو ځای کې اور د ای ډیز یا بم لاست هلکا پولکا کېږي فایرینګ کېږي. دا حقیقت کې او ماغه پلان حساب خو دلته عوام په دا خبره لګ دوروي چې تاسو امن مارچ کوی نقصانات یې راغلي دا حقیقت دا چې مونږ خو ټول خبره په مخه کې سیده مرحله او نورم نه دي چروشي مونږ هغه منصوبه ناکامو چې کومه موږ د بدامنۍ وروسته پر جوړو. د سیاستي صورتحال لای چې کومه پروژه اف آی آر تعلق ته تاسو پښتنه وکړه اف آی آر خو څه غټه خبره نه ده بس اخو د دوه واحد کانډې او کیسې وی چې بالکل په غلطه طریقه کړی دومره غلطه کړی چې هغه سره حد ستانه چې کوم صورتحال کې اف آی آرونه کې او کوم حالات جوړ شو دو په کور وی اف آی آر د پر اخو بالکل سره ومنه بهر حل دوکړي دا خو قانوني کیسه چلیږي وي کا په اف آی آر یا د نورو دمکو کیسو پاړ کې موږ د ملګری د سوروي چې را کور ودرای دا خو بالکل دا خو غوګ نه دا څنګه لري کی چې وی چې دو خلک ریسورس بس یو ځل موږ تهیا کړی دو دا مې ردا کړی دو چې په هر صورت موږ د تنور بدامنۍ نه وړو. اب انا پس موږ پرون پریس کانفرنس کې په ټول عمل وضاح شوی دی او زه دوباره خبرو ذکر کوم چې د امن وخت هم کړی دو امن وخت به کوو د امن په سلسله کې چې کم سړی رکاوټ ته بدامنۍ راولي که هغه سړی دی او که هغه اداره ده او که هغه څوک هم دی هغه موږ مخنیوی کوو نه ته خوف نه ته نوره څه مسله شته د قانون و آئین په لیار کې موږ خپل جدوجهد سیاسي جدوجهد کوو قومي جدوجهد کوو او آئینی او دستوري جدوجهد کوو که فایرونه کیږي او که دمکې کیږي او که نورې څه مسالې جوړېږي خو موږ د آئین تصویر لاندې کوو. پریس کانفرنس موږ پرون کړی پکې دا شاید وضاح شوی دی چې قومي جرګه هم کوو چې مزید بدامنۍ نه غواړو کمې لیارې او کمې ګودرې چې دو جوړوي د بدامنۍ پوره نور مزید نه برداشت کوو. قوم د خیبر د قوم جرګې نه پس موږ ورا چې څومره هم په څومره ډسټرکو کې امن مارچونه شوي هغو منتظمین موږ جمع کوو او انشاءالله خیبر به دا هغه کوي قیادت کوي او مشرونه او کشرونه سم منډه طلبي کوي به هم منتظمین جمع کوو که دیرو بجاوړ مومند او وزیرستان یو غټ ګیدرینګ به انشاءالله موږ بیا په پېښور کې کوو که صوبایي اسمبلی مخې ته وو که بالاحصار ته مخې ته وو که کور کمانډر کور مخې ته وو دا فیصله بیا کېږي نو پکې په لکونو خلک د ټولو پښتنو جمع کېږي او د امن مطالبه به کوي تر کومه پورې چې د تیرو د موجوده حالاتو خبره روانه وه په تیرو کې انشاءالله غیلو کې ډېر ابودي واپس شوي هم دو او په دا باندې دو خیال بالکل هم دغسې و چې موږ ټول خلک بهر کړو او د بدامنۍ او د خوف فضا جوړه کړو خو مزاحمت مخې ته راغللو څه فیصلې بلکې ډېرې واپس واخیستې او معافي هم پرې غوښتې دوه زویونه دو داسې یاد کړي دي چې جوړېدي یې لکه سپویو درو نغروي لکه سپویو درو نغروي لکه خلکو واپسي شوي هم نه خلک مجبورین هلته تللي وو بس نږدې لکه څه مسله نه وه او که مرخلو واپسي شوي خو بهرحال دوی یې چې دلته خلک دي موږ به یې فورس لرې کوو دو اپریشن کوي څنګه کوي دو طریقه خو موږ ناره او کیسه دا و چې سیویلین کیژوالټیز نه وي په کور چې خلک په تکلیف کې خلک په تکلیف کړل هم د کورونو نه د وخت کال ولته بې زویه پروت دی پرون پورې دا چې موږ ولته کیمپ لګوو بهر یې نه پرېږدو چې بوډۍ ته یادولو کې تر اوسه ولته موږ فیسیلیټي وسولات ورکوو موږ په معلوماتو کې یو رودام شته چې ورته معلومات هم کو ویرم شوپه ته هم لګوو خو بهرحال دام اعلامیه ده چې امن غواړو امن راوستل د سرکار او ریاست کار دی ټولې ذمهدارۍ ده پوره کړي په خلکو د ذمهدارۍ مه ورچوي چې وایي چې موږ سره خلک مرسته کوي خلک چې ځان اوسو دي دا هم ډېره غټه خبره وه
ډېر مشکل دی، حالات په سخت شوي دي. نو لہذا د امن مطالبه هم کوو، مزید دمکو د ایف آی آرونو او دغو کیسې دا سوچ ته پرېږدي که جیلونه دي او که ایف آی آرونه دي او تر دا پورې چې د هرې قربانۍ ته هم د خلکو اوس ویلوړ دي. بس مقابله د بدامني راولي، خلک امن غواړي، ملک ته یا به یې دو پرېږدي، مونږ خو یې ته نه پرېږدو. کومې چې ادارې دي په ادارو کې ګډوډ خلک دي، په پولیس ته که په آرمي کې دي او که په بل ځای کې دي، هغه خلک چې بدامني خوروي، ملک ته تاوان ورکوي، ریاست ته تاوان ورکوي، عوامو ته تاوان ورکوي، هغو مخنیوی عوام هم کوي، مونږ یې کوو، ریاست او حکومت یې کوي. او آخري خبره دا کوم چې اوس څومره د یو قسم لا اپیل هم کوم چې څومره واکداران دي، څومره مشران دي، قومي مشران دي، ملکان دي، سپین ږیري دي، پارلیمنٹ کې ممبران دي، دغو ته پکار ده چې دا ټولې کیسې ختم کړي. بس قوم دی اوس په قوم تکلیف راغلی دی او چې دا دغه خبرې مخنیوی وکړي چې مزید موږ دا خلک دغه ته پرېنیو چې کوم عادت یا اخیستی دی د بدامنۍ راوستې والا وضع کاډه وکړه والا سړی ونیسه والا لاپته کړه چې دا ختم کړو. انشاءالله د قوم له ازادي ورکړو، بیا موږ په خپله ترقي کولی شو، ایجوکیشن په خپله کولی شو. په خیمه کې مې نن هم بچی سبق کوي، روډ مې نشته دی، هسپتال مې برباد دی، دا ټولې مسئلې بیا موږ ترقي کولی شو. پرېږدی تکړه قوم د خو کم از کم چې امن خربندره ولي.